یو کس پتا باندې ظلم کوي زیاتې در سره کوي نو د ظالم د ظلم نه د بچ کېدو دپاره او د هغه د شر نه د محفوظ کېدو دپاره د قرآن کریم یو جلالي آیت چې کوم دی هغه زه تاسو ته بیانوم او د هغې د وظیفې د ویلو طریقه هم درته بیانوم چې په څه طریقه باندې به وي انشاءالله د ظالم د ظلم او د هغه د شر نه به ته سي دا به ته محفوظ یې یوه به دا بیان شي دویمه دا ده چې ښځه او خاوند دي او د هغوی په منځ کې سخت اختلافات دي ښځه را د خاوند سره کور نه کوي یا خاوند د ښځې سره کور نه کوي او په خپل منځ کې اختلاف دی او نااتفاقي ده دا اختلافات دا جګړې دا نااتفاقي به په محبت سره څنګه بدلیږي نو دویمه به درته دا یوه بهترینه نسخه چې کوم دی په دې ننني کلیپ کې بیان کړمه درېیمه دا ده چې یو کس دی هغه ته څه غم پېښ شوی او دا غم په انتهایي دروند دی چې هغې دی سخت په عذاب کې اچولی دی نو د دغه غم او د رنج د ختمولو دپاره د هغې د سپکېدو دپاره چې د زړه نه د غم هغه بوج کوشي او دا غم الله آسان کړي او سپکې کړي نو د هغې دپاره درته هم یو بهترینه نسخه په دې ننني کلیپ کې بیانوم ګوره چې اول دا ده چې یو کس دی په تا باندې ظلم کوي او زیاتې در سره کوي ته وایې چې دا ظالم دی زما نه دپه شي دا په ناحقه په ما پسې نښتی ده دا ظلم دی دپه شي او د ده سره دی الله پوهه شي او د الله په قهر باندې دی دی مبتلا شي نو د هغې دپاره چې کوم دی بهترینه نسخه دا ده چې لاړ به شي صورت اومې سپارې ته به لاړ شي او صورت الانعام ته به لاړ شي آیت نمبر 45 ته به لاړ شي 45 نمبر آیت ته به لاړ شي او د درې ورځو پورې دا آیت چې کوم دی فقطع دابر القوم الذین ظلموا دا دې ځای نه واله تر اخره پورې دا آیت کریمه درې ورځو پورې 21 مرتبه یویش پیرې به درې ورځو پورې دا آیت کریمه اولولي چې هر ټیمې لولي که سحري لولي که ماښامې لولي که ماسخوتنې لولي ټیک شوله که نه او دعا پې وکړو الله نه وغواړه چې د دې په برکت سره الله د دې ظالم د ظلم نه ما څه که محفوظ که نو انشاءالله العزیز دا دومره یو جلالي آیت دی که نه خو په ناحقه به چا پسې نه وی ګوره که په ناحقه دی په چا پسې ویو او هغه ظالم نه و زیاتې ستاره طرف او په چا پسې دی ویو نو ګوره دا آیت به الټه په تا باندې رالګي او سخت نقصان او سخت وبال کې به دی واچي خو نه که یو سړی ظلم په تا باندې کوي او تا دا دغه خپل که او الله ته د عاجزي او دعا وکړه چې الله د شر نه مې محفوظ کړه ته مې ورسېلمه کړی د دې آیت په برکت سره نو بیا به ته د ظالم سرکونډو ته ګورې او د هغه د ظلم دفع کېدو ته به ګورې چې الله یې تانه انشاءالله العزیز څنګه دفع کوي دا خو وشوله جي دویم نمبر ښځه او خاوند دي چې په خپل منځ کې ناچاقي ده دا ناچاقي به په محبت سره څنګه بدلیږي نو د هغې دپاره بهترینه نسخه که ته خپلول غواړې نو لاړ به شي 20مې سپارې ته او بیا به لاړ شي صورت روم ته او په صورت روم کې به لاړ شي 20 نمبر آیت ته نو یو کم سل پیرې به درې ورځو پورې په خوږه باندې دا آیت ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواج ردیزی نه اخره پورې دا آیت به یو کم سل پیرې درې ورځو پورې په خوږ سیز باندې دم کې هر خوږ سیز سیرې په هغې باندې به شف کې او ښځه او خاوند دی دا دواړه څه کي دا د استعمال کی دا دی اخری نو ان شاء الله العزیز د دې دا ناچاقي دا نااتفاقي او دا نفرت دا به الله جل شانه په محبت سره سکی دا به بدل کی دا وشوه دریم نمبر یو سړی پر رنج او غم کې مبتلا دی او دا غم په ده باندې ډېر زیات دروند شوی او دی غواړي چې زما دا غم الله سپک کړي او ختم کړي نو د دې دپاره که ته ښکلې نسخه خپلول غواړئ نو لاړ به شي 40مې سپارې ته او بیا به په 40مه سپاره کې لاړ شي صورت مومن ته او په صورت مومن کې به لاړ شي 40 نمبر آیت ته نو هلته به یو پیرې د ماسخوتن د مونځ نه بعد و افوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد ټیک شوله دا آیت کریمه چې په دې کې کمال دی ټول کارونه او ټول ځان دی الله ته وسپارو ټیک شوله که نه خپل غم خپل رنج خپل مصیبت خپل دردونه دا دی الله ته وسپارل ټیک شوله که نه نو الله ډېر غیرتي باچا دی نو یو کرته د ماسخوتن د جمع نه بعد به دا آیت کریمه سره دا به اوې په ځان باندې د شف کې په لاسونو د شف کې په خپل بدن دی راکاږي که اوبه ورسره خوا کې شته اوبه دې په دم کې هغه دې اوس کي ټیک شوله الله جل شانه به دا غم سپک کی یا به الله دا غم ختم کی په راحت او په خوشحالۍ او په اطمینان که غم وینو د زړه ته به اطمینان الله پیدا کی په اطمینان باندې به الله سکی دا به بدل کی دا بهترین یو درې قرآني نسخې دي
تاسو لازمي چې کوم دی د مرګرو سره شیر کوي چې چاته هم د دې ضرورت او الله دا مصیبت په اسانۍ بدل کړي نو موږ او تاسو ته وګورئ الله اجر راکړي وصلی الله علی النبی. یو مسلمان بل مسلمان ته د ښې خبرې نصیحت کو او هغه مسلمان ورته په جواب کې وویلې چې ته د ځان غم کوه زما فکر مه کوه. نو حدیث مبارک کې راځي چې د الله په نسبت باندې دا خبره ډیره ناخوښه خبره ده. د الله په نس دا خبره ډیره ناخوښه خبره ده چې یو کس بل ته نصیحت کوي چې د الله نه ویریږه، پردې حق مخوره، مسلمان له نقصان مه ورکوه، منځ او دس کوه، دروغ مه وایه، دوکه مه کوه، دا نصیحت ورته کوي. صحیح شوله؟ او دی ورته وایي چې ته د ځان غم کوه زما فکر مه کوه. نو ابغض الکلام ورته په حدیث کې ویلی چې د الله په نسبت باندې دا ډیره زیاته ناخوښه خبره ده. تاسو سوچ وکړئ چې زموږ په معاشره کې دا څومره عام ده که پلار بچي ته نصیحت کوي ورته وایي خپل غم کوه زما فکر مه کوه، که رور ته نصیحت کوي رور ته وایي خپل غم کوه زما فکر مه کوه. نبی علیہ السلام مبارک صراحت سره دا خبره کړې چې څوک نصیحت کوونکي ته په جواب کې نصیحت رد کی او دا خبره ورته وکړي داسې جواب ورکړي، دې ته ابغض الکلام ویلی د الله په نسبت باندې ډیره زیاته ناخوښه خبره. لہذا چې تاسو ته څوک هم نصیحت کوي نو د چا ښه نصیحت مرد کوئ په دې طریقې سره. بل حدیث مبارک کې څه راځي؟ نبی علیہ السلام مبارک ته یو کس راغی او د خپل سخت زړه په باره کې ورته شکایت وکړو چې د الله پیغمبره زما زړه څه دی جی سخت دی. نبی علیہ السلام مبارک ورته د سخت زړه د نرمولو دپاره 2 علاجونه ښیي. تاسو پې سوچ وکئ ښه، او دا ډیر اسان علاجونه دي، تاسو هم خپل کوئ. که غواړئ چې زړونه مو نرم شي او د نرمو زړونو والا خلک الله ته څه دي جي دا خوښ دی. ولې دا د الله په مخلوق رحم کوي او حدیث کې راځي چې څوک د الله په مخلوق رحم کوي الله به په هغه باندې څه وکړي رحم وکړي، او چې څوک د الله په مخلوق رحم نه کوي الله په هغه باندې رحم نه کوي. نو تاسو سوچ کوئ نبی علیہ السلام ورته 2 علاجونه د زړه د نرمولو دپاره وښودو. یو علاج ورته دا وښودو چې د یتیم په سر باندې څه کوه لاس راکاږه، لاس د شفقت د یتیم په سر، د یتیم سره ظلم زیاتې مه کوه، د یتیم حق مه خوره، د یتیم مال د یتیم حق چې څوک خېټو ته اچوي دا اور اچوي. او روایاتو کې راځي چې د قیامت په ورځ به بعضې روایاتو کې د اور د لمبي د په دې پوز او په دې غوږونو او دا به د اور د لمبي سري دا به ترېنه بهر روځي. الله هم دې د داسې حل نه وساتي. نو د یتیم په لاس د شفقت او د مهربانۍ لاس راکاږه او په مسکین باندې خوراک کوه. غریب مسکین سره څه کوه امداد کوه، صدقه ورکوه. ګاونډي دی غریب دی مسکین دی، رور دی غریب دی، رشتہ دار دی غریب دی، هغه باندې چې ته صدقه کې تا ته دې ډبل اجر میلاویږي. ډبل اجر ده، یو د رشتې د پاللو او بل د صدقې ورکولو. نو 2 علاج یې ورته وښوده چې په دې طریقه به ستا الله زړه څه کیږي دا به نرم کې د یتیم په سر لاس راکاږه او په مسکین باندې څه کوه خوراک کوه. بل حدیث مبارک واوره، نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې بدتر د خلکو نه هغه دی د الله په نسخه بدترین انسان چې هغه د 2 مخو خاوند وي، چې یو ډلې لذي ورته یو شان خبره کوي چې بلې ډلې راځي منافقت کوي. دا د چغلخورۍ یوه طریقه ده، ذو وجهین 2 مخې انسان چې چاته وایي. حدیث مبارک کې راځي چې دا بدتر انسان دی د الله په نسبت باندې چې هغه 2 مخې. او بل حدیث مبارک کې راځي چې کوم انسان 2 مخې 2 مخیزې خبرې کوي نو د قیامت په ورځ به د 2 جبې د اوري، د اور 2 جبې به الله دله سي دا به ورله ورکړي. ولې چې ده به دلته په دې ژبه باندې 2 قسمه خبره کوله، یو مسلمان ته یو شان، بل مسلمان ته بل شان، د مسلمانانو په منځ کې بې اتفاقي پیدا کول، چغلخوري کول، منافقت کول، 2 مخیزې خبرې کول. د به 2 جبې د اوري په جهنم کې نه. الله هم دې داسې حالت نه وساتي. په دې باندې په خپل هم عمل وکړو او دا احادیث چې نورو خلکو ته ورسو نو نبی علیہ السلام مبارک داسې خلکو ته دعا کړې ده. وصلی الله علی النبی الامین. د جمعې خطبه چې شروع وي نو په دې انداز باندې باندې زما پر سیټ کې را تصویر حدیث مبارک کې را دینه من راغلی ده. فرمایي ان النبي صلی الله علیه وسلم نهى عن الحبوه. نبی علیہ السلام مبارک د داسې ناستې نه منع کړی ده. کله یوم الجمعه د جمعې په ورځ ول امام یخطب، کله چې امام خطبه کوي. امام چې خطبه کوي نو چې څومره اوریدونکي دي نو هغې به په دې انداز باندې ناسته نه کوي. دا ناسته د ناراستۍ
دا ناسته د نه توجه، دا ناسته د خفګان داسې انداز دی. نو حدیث مبارک کې د دې نه منع راغلی. باقي که ته د قیدې په شکل کینې، که ته پر لت وې په دغه طریقه باندې کینې، خو د داسې قسمه ناستې نه چې د خپې ودرئ سړی او د لاسونه ترې راتاو کې وتړي. حدیث مبارک کې باقاعده د سنن ترمذي روایت دی، نبی علیہ السلام مبارک د دې ناستې نه منع کړې ده. او موږ ګورو اکثر چې د جمعې خطبه شروع وي نو بعضې کسان داسې ناست وي، نو لحاظه په دې خبره باندې تاسو ځان پوه کړئ. دا مسله ختمه شوه. بل حدیث مبارک کې راځي، نبی علیہ السلام مبارک 3 پیرې فرمایلی دي چې هلاکت دی د هغه کس دپاره چې هغه دروغ خبرې کوي د دې دپاره چې خلک پې وخندوي. د دروغو لطیفې دا نن سبا چې فني ویډیوګانې جوړوي او دروغ او بکواسات یې راجمع کړي د دې دپاره چې قوم پې وخندوي. نبی علیہ السلام مبارک 3 پیرې فرمایلي، ویل له ویل له ویل له، هلاکت تیره داسې کس دپاره، هلاکت تیره داسې کس دپاره، هلاکت تیره داسې کس دپاره چې هغه دروغ خبرې راوړي، دروغ خبرې کوي، صحیح شوله، او د دې دپاره چې خلک پې وخندوي، صحیح شوله. او دا وایي که نه دا بانه جوړوي که نه، موږ د خلکو په خلو خندا راولو، د خلکو په خلو مسکراهټ راولو، د خلکو په خلو د خوشحالۍ انداز راولو، دا بانې جوړوي که نه. او دا په داسې خیال دا خبرې کوي ته به که دا یو عبادت دی، دوی ته پې ثواب میلاویږي. حالان کې د ثواب خبره نه ده. د نبی علیہ السلام مبارک د خپل ښکلي پیغمبر ارشاد واوره چې 3 پیرې د داسې کس دپاره د هلاکت اعلان کړی چې هغه دروغ خبرې کوي او د دې دپاره چې خلک پې باندې څه کوي وخندوي. نو لحاظه په دې کې تاسو څه کوئ؟ احتیاط کوي. دا خبره ختمه شوه. بل حدیث مبارک کی راځي چې یوه ښځه تر هغې پورې د ایمان خواږه نشي سکلی تر څو چې دې د خاوند حقوق نه ادا کړي، د خاوند د حقونو خیال یې نه ساتلی. صحیح شو، لکه نه الله چې په ښځه د خاوند کم حقونه ایښي دي د هغه حقوقو خیال یې نه ساتلی، نو دا ښځه تر هغې پورې د ایمان خواږه نشي سکلی. ګوره مونځ یاد نه کړه، روژه یاد نه کړه، حج او زکات یاد نه کړه، ذکر او نفلونه یاد نه کړه، صدقه یاد نه کړه، پته ولګېده چې د ښځې دپاره د ټولو نه عظیم عبادت او اول نمبر عبادت دا چې د خاوند د حقوقو وساتي، خیال وساتي. ځکه خو نبی علیہ السلام فرمایل چې په دې امت کې بنده ته د سجدې کولو اجازت نشته چې دا بل بنده ته سجده وکړي، ورنه ما به ښځو ته ویلي وی چې تاسو خپلو خاوندانو ته څه وکئ؟ سجده وکئ. نو حدیث نه ثابت شو چې دا ښځه به یوه ښځه به تر هغې پورې د ایمان خواږه بیا نه مومي چې تر څو د خاوند د حقوقو خیال نه ساتلی. دا د نصیحت نه ډکې خبرې چې ټولې معاشرې دې خبرو ته ضرورت دی، د نورو مسلمانانو سره هم شریکې کوي. زمونږ او ستاسو دپاره به صدقه جاریه وي. وصلی الله علی النبی.